تعالى في قرآنه الكريم وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد تبين الرشد من الغي. وقال الحسين عليه الصلاة والسلام: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهديكم إلى صراط الرشاد. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. अटूट नमक की दुआ करूं परवरदिगार बालाम हर जो आपका रहमत मरकज मरकज सरपरस्ती करी खुदावंद मुताल जल्दी अटूट होने को तौफीक़ातों की इजाफा हो। और मैं हम दुआ करूं खुदावंद सुब्हान जिनकी कायनात की मुतअद्दिद कौम की करार करी हूँ सकून कौम जिसमें मक़बाले अहलुल बैत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम याद मनवारी और हुसैन मूर ज़हरा पिता और साहिर करी खबर बज़लरी और खबर ज़िक्रों मतहुनों बज़रिए सा सदा मुता दी कौम मिलत जफरा युलूस सादत ने सभी कायनात के फ़क़त व फ़क़त अज़ादार हुसैन मज़मीन हुसैन और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आशिकान का दाज़िम बरक़ा नसीब शे। खुदावंद सुब्हान मुतहर किताबना ये आई तरफ का मैं इशारा वकरा परवरदिगार आलम दी आई के फरमाइश के ला इकराह फी दीन दिन के सजा बरनिश्ता قد تبين الرشد من الغي. الرشد غیر जुदा है वज़ह है अशकार में गैर और रुश्द दबशु नदी सरुश्द का निमित्त मिलेशी कमाल के मिलेशी हिदायत के मिलेशी सआदत के मिलेशी और नदी मुकम्मल के गैर से गुमराही के मिलेशी ज़लालत के मिलेशी इंसान नबूदी व हलाकत के मिलेशी क्योंकि अयाम द मुहर्रमुल हराम दे ये मुहर्रमुल हराम मियाश्त के पुकार जैसे शार द हुसैन बयान शी मनाबरों स्टेजों पुकार हुसैन शबिना और द हुसैन मुतहर कलिमात खल्क़ अज़हान तवरसीनी लफारा जदी सदा खल्क़ ज़ैतून द हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाकों मुतहरो कलिमात सरा मुनव्वरशी सईद शुहदा सकला मदीने ना मदीना तशरीफ फरावलो मदीना यो सफीर को बेतरफ तवास्तवनो और यो सफीर बसरे तरफ तवास्तवनो बसरे जैसे को सफीर वास्तवनो अगर तैवान अमामी रखला सआगे नबी के من जुमलातुना इबा जुमला दारे सईद शुहदा अपने नबी के अख़त के दलील की अना अदऊकुम इला किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़तस्ता दावत देरगाम जब खुदा किताब का रफ्ता और रसूलुल्लाह सुन्नत का रफ्ता फ़इन्न सुन्नत قد أميت
تک بتحقیق سنت رسول اما فوت شوی دے مڑ شوی دے وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ اما بدعات زندہ شوی بدعات سار کو چاہت کرے دے اسلامی معاشرے کے بدعاتوں ڈیر شوی دی سنت رسول باندے عمل نکی دی سید شہداء فرمائش کئی وخلق یاد ولرو ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری کہ تاسو دما خبر تبلیغ واچو دما خبر باورو اور دما پیروی و اطاعت شروع کو اهدیکم الى سبیل الرشاد نزبت استا کمیابی و کمال دور سمان زبت استا در کمیابی دعوت در کام تصفز کمال تا ولا سلام لهذا سيد الشهداء لك كم شخصا مدينة كالورور محمد حنفياتا وسيئة النمام الكريم أي وسيئة النبي كدليكي سإنما خرجت لطلب الإسلام في أمة جدي سزد أقبل أمة إسلام فرقه عشان سرادي خط کے ہی نامی کے امام علیہ السلام امبیشن سر جملہ حدیث او خالقوں کچھ جاسو دما خبر تبلیغ واچوں دما حسین پیروے شروع کو نیاد والا رو زبتا سو اصلاح مکم اور زبتا سو کمال تبرا سوام کمیابی تبرا تاسو زبرا سوام تکمل تبرا سوام سکوں لہذا سید الشہداء علیہ السلام دکوم معرکه وکړه کوم قیام وکړه عالم انسانیت لپاره د مکتب د تکامل مکتب دی د مکتب د رشد مکتب دی د مکتب د نمو مکتب دی یعنی که چا هم د مکتب سره وابستگی پیدا وشي څوک هم د مکتب سره متعلق شي نو یاد ولرسه هغه ته هم تکامل ملویږي اور ہم اغد کامیابی بلندترین مقام باندې فائزیږي موږ تاریخ کې ډېر مثالونه واضح طور باندې ملویږي هغه خور سره یزید لښکر کې و د غیر لښکر کې و د ګمراه لښکر کې و یو عام خور و صرف د یزید لښکر څخه سلام علیه شو اما سکره مکتب رشد راغلو د حسین درته السيد الشهداء عليه الصلاة والسلام رقاب کے عملی طور پر ودلیل شهید دے سنن کربلا کا چوک سی حسین علیہ السلام باندې سلام کری لازمی اور ضروری دے سحور باندې ہم سلام وگی دادا حسین کا مکتب کمال دے دادا حسین کا قیام کمال دے دادا حسین علیہ السلام کا دین معارکے کمال دے سچوک ہم حسین سر متعلق کی جا ہم حسین سر ربطو تعلق جوشی نو حسین علیہ السلام خبر کمال کا رسمی ما اول کے عرض وکرلو کہ مصور ہم اخبر زندگیو کے دیوانے شکر وکو یا ہم صحیح مانو سارا مبر شکر ادا نہیں کرے لکہ سورہ شکر دی باندے سر دی کائنات کے دزمک مک باندے متا آغا قوم یعنی شیعہ قوم آغا قوم دے صد فرزند زہرا دا حسین شہید علیہ السلام ہر یو کالے باندے ہر یو سرزمین باندے ہر یو عیام کے دا حسین ازدری پر باقی اور دا حسین مکتب پیغام خلق درسلی لوش سعادت دے مطالب پرا اندگا در رشد و در تکمل دیوان سریاد سدیوان جنا مداز رشد حاصلو تکمل متاتمی نبیگی لحاظ دا مجلسونا پکار جیسے بے اہمیتا اندگا در بس سید شہداء نے فرمائش کہ یہ اہدیکم الى سبیل الرشاد جب تاسو
كم يبيل يا رجال أول سما سترګې وګړو د رشد یولاده اما د معنی طرف ته سترګې وګړو ما هم ډېر وسیع او دا جمله هم ډېر مختصره ده سوچ کړئ څنګه د قرآن یو آیه یایو نو بیا یې خداوند متعال د ارشاد فرمایي سوچتا نه خبره غم دی رشد نه دی نبی کریم د ارشاد فرمایي امام معصوم د ارشاد کوي یا مثلا د دنیا کې اندی جمله تقدسنا خلق و بل استفهام کړی دی سترګې وغړ انساني معاشره کې زنه کسان د مرشد په نامه باندې یادېږي صدا مرشد دی دا مرشد دی خو مرشد یا ارشاد یا رشد د دې څه معنا جوړېږي رشد یا مرشد رشد تکامل ته ویل شي مرشد هغه کس ته ویل شي چې هغه معنوي طور باندې چاته فایده رسوي معنوي طور باندې هغه چاته فایده رسوي چاته ګټه رسوي روحي او معنوي او دینی طور باندې که څوک چاته فایده رسوي گویا چې هغه مرشد دی خلکو ته د ارشاد کوي خلکو ته د رشد ورکوي خلکو ته د تکامل ورکوي خلکو ته د کامیابي ورکوي هر یو هغه کس مرشد نشي جوړېدلی چې حتی هغه ته خپل دین هم نه وي سته خپل دین نه خبر نه وي کلمه طیبه هم صحیح معنو سره نشي ویلی المنځه احکامو باندې خبر نه دی حتی طهارت هم صحیح طریقې سره نشي کولی قرآن باندې خبر نه دی فهم قرآن نه لري فهم دین نه لري سیرت ائمه اطهار علیهم السلام باندې خبر نه دی هغه ته مرشد نشي ویلی مرشد چاته ویلی شي مرشد نبي ته ویلی شي چې دیني فایده خلکو ته رسوي مرشد امامان معصوم ته ویلی شي چې معنوي او دیني فایدې خلکو ته رسوي مرشد هر یو هغه کس ته ویلی شي چې هغه دین باندې اسلام باندې مذهب باندې قرآن باندې آگاهی لري قرآن و دین و اسلام باندې پوهیږي فهم دین لري اور معاشره کې د دنیا خلکو ته دیني فواید رسوي هغه مرشد ویلی شي ځکه مجتهد ته هم مرشد نه ویلی شو حسین ته هم مرشد نه ویلی شو 12 امام ته هم مرشد نه ویلی شو ویلې دغه هستیانې دي چې دوی دیني اور معنوي فواید خلکو ته رسوي لہذا سید الشهداء علیہ السلام نے فرمائش کی اهدیکم الی سبیل الرشاد رشد ډېر زیات عوامل دي چې هغو عواملو په ذریعې سره انسان رشد حاصلوي کمال حاصلوي وجود مطهر د نبی اکرم د رشد عواملو نه یو عامل دی وجود ائمه اطهار علیهم السلام د رشد عواملو نه عوامل دي وجود مطهر قرآن یعنی دغه عظیم معجزه الهی قرآن کریم عامل رشد بشر دپاره ځکه خو ائمه اطهار علیهم السلام د روایت دی چې هر یو مؤمن ته پکار دی چې ورځې کې 50 آیتونه د قرآن تلاوت کوي یې سره انسان ته رشد ورکوي کمال ورکوي عزیزان رشد پر ډېر زیات عوامل دي هغو عواملو نه یو مهم عامل د رشد هغه تدین دی یعنی دین اور دینداری که چېرې یو انسان دینداری نه لري دیندار نه دی فهم دین نه لري دین نه خبر نه دی د دین پیروي نه کوي نو هیڅکله هغه ته رشد نشي رسېدلی که چېرې یو انسان ته رشد رسېږي نو هغه ته تدین وجه نه رسېږي دیندارۍ وجه نه رسېږي ځکه خداوند متعال قرآن کې فرمایش کوي ان الدین عند الله الاسلام بهترین اور مقدس ترین و برترین دین الله سره هغه د اسلام دغه مقدس دین دی سترګې وغړوو نن دنیا خلکو طرف ته دینداري حوالې سره غواړم د دې جملې دې لپاره عرض کوم چې زموږ ذهنونه هم متوجه
شي معاشري طرفنا और خود ځان طرفنا په خصوص خپل ځان ته بیان دین حواله سره سرګ وګړو نن معاشري ته دینداری حواله سره د خلکو څه قسمونه دي آیا موږ ټول خلکو ته ویل شو چې ټول صحیح دیندار دي ویل شو کله چې څه دین د منی اما فهم دین نه لري کله چې دین د منی اما مکمل طور باندې دین باندې د اعمال نه کوي لہذا کثیر قسمون باندې د دیندار خلق تقسیم وکړو نو واضح طور باندې متته نظر کې راځي چې تقریبا اسلامي معاشره دیندار خلق په پنځه قسمونه پنځه قسمونه دي د دیندار خلق یو قسم د دیندار خلق اسلامي معاشره کې نشان سره نه صدا هغه دینداري فصلی वाले पे रोज مثلا जो फसल है यो टाइम बांधी भी बल टाइम बांधे दा नहीं भी तो फसली में जमींदार खास तरह की माशरे के सदा खाद हम निशान सरा दी सदा आगो दीनदारी फसली दी مثلا यो टाइम बांधे बगल से दीनदारे में भी हम बल टाइम बांधे बगल से दीनदारे नहीं لا سويس ده محرم والحرام के दीनदारे भी अमा محرم नाबाद भी दीनदारे नहीं माह मुबारक रमजान के वक्त से दीनदारे में भी अमा रमजान मुबारक में अशना खत्म शी दीनदारी दे अल्लाह और सलाम कतली की नबर नून की नबर इबादत की नबर कुरान तलावत यानी माशरे के पास हर दीन हवाले से अबू दीनदारी यो टाइम पे दीनदारी मांगे में दीनदारे नहीं के वसीले में भी अमा मस्जिद न सकला बाहर शी ये जिक्र नामशरू मजलिस पर पावी सअला के हम शराबुन दी हम कबाबुन दी हम नामशरू रस्म रिवाजो सरगर्मी शुरू दी वसे अटोला नमाज के वकावत करके नास्ती मेरे दिवजन से दीनदारे से कुमारे दीनदारी से कुमारे ता फसली रे यो फसल यो टाइम बांधे दीनदारे रे बल टाइम बांधे दा दीनदारे हम इंसान का विचार करे यो किस्म तदाखल के इस्लामी माशरे के दीनदारी हवाले से वो दीनदारी फर्दी दे फर्दी यानी दा पमनंद अबो ईसायान और सबाहिबान غارو کا بدلو غارو کے بخبر عبادت کولو هیڅ چا سره استثار وکړ نو زمانه سے کیدا بس کیدا امام حسین سے کلام مدینے لڑاو مکیدا دنیا اطراف و اکناف و خاک مکیدا راتلو اما آج سے ہجوا میں سید الشہداء مکیدا روانیگی تاریخ وقصه تاریخ طرف دستر کے وقت امام حسین سلام سره مکیدا سور خلق روان شو آیا خلق دندار نو خلق النبی و مسند رسول الله شرعی عزیز زمدار عزیز ناس دے ابو دینداری فردی و فردیزان در دینداره بود چه سر سرکار نو اما خدای مسلمان کا سب حکم کی پروردگار عالم مسلمان کا بھی سراسر اگر دینداره بھی اگر حکم کی سے پکار دے سے تاسینے کے در اسلام درد بھی در دین درد بھی اسلامی معاشرے کے امر معروف کے نہی عن المنکر کرے اور خلق منزو کے دم و عیسیٰ کے تذکر میں کے خلق تب نصیحت کے خلق تب دین کرے اور خلق فلاح ہو ہدایت طرف تب بوڑے صرف صرف زان پر تو خیر نہ بوڑے بلکہ زان سراسر خلق پر ہم پکارنے سے خیر بوڑے قو انفسکم و اہلیکم من النار فلسلنا مسط جہنم کورنا اور بلا ہے اہل و حیات ہم جہنم کورنا تو مسط جنور خلق و ہم رام پکارنے سے انسان سینے کی تیری لگوں نے سوچ بڑھو کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ نواتر نہ ہوئے مدینہ کے پورکے شہر آیا
مدینه کې د امام حسین عزت و احترام وکړو میرے سر خامس آل عباس نواسه رسول و کچه امام حسین علیہ السلام مدینه کې پاتې شوی آیا العیاذ بالله امام حسین علیه السلام لا چا دغه قسمت او دغه دینداري اخیستی شوی نه اما سید الشهدا سو فرمایا سید الشهدا سینه کې د اسلام درد و د دین درد و د خداوند تبارک و تعالی د دې شریعت درد و کربلای معلا کې و تاریخي جمله بیان کړ و ان کان دین محمد لم يستقم الا بقتل فیا سيوف فخذني کثیر د ما دین د ما قتل نه بغیر د بچیږي او ټول زرا شده حسین بدن ساتو زنا خلق معاشره کې دیندار دي خصوصا د پرستندار دي دبل چوکان ورسره نشته دا شي دینداري هم خدینداري نه د دوستانو زنا خلق معاشره کې دیندار دي اما د هغه دینداري انتفاعي دي انتفاعي یعنی چې یعنی هغه دین خپل فائدې لپاره استعمالوي سوچتا خبره دین خپل فائدې لپاره استعمالوي دیندار دي دین د باندې د دین پیروي د خلکو په مخ کې کوي بظاهر اما هدف او مقصد د هغه داوی سره دین خپل فائدې لپاره استعمالوي دي د ویل څه دینداري انتفاعي یعنی فائدې ولا سود ولا ګټه ولا دینداري کچېره ګټه د هغه ختم شي نو بیا دینداري هم د هغه سید الشهداء علیه السلام سکله کربلا طرف ته راتللو یعنی مکې نه کربلا طرف ته روان وو لیاره کې یوه جمله داسې خلکو په باره کې وفرمایل الناس عبید الدنیا والدین لیق علی السنتهم خلک د دنیا بندگان جوړ شوي دي او د هغو دین د هغو ژبو باندې دی چې کوم طرف ته د هغو فایده وي هغه طرف ته دین ته چې د فایده وي دین هغه طرف ته په معاشره کې په صدقات دي شخص سره دیندار دي خو دینداري د هغو ګټو دپاره دی دا دینداري هم انسان ته فایده نه ورکوي یو قسم د دیندار معاشره کې خلکو نه هغه کسان دي چې هغو دینداري سطحي لري یعنی دین محدود گئی مکمل طور باندې د دین احکامات باندې عمل نه کوي دې لپاره تاریخ کې یو واضح مثال مرجعه وتویل شي هغه مسلک سره امام صادق علیه السلام زمانه کې هم وو اما امام صادق علیه السلام زمانه نه بعد د بني عباس زمانه کې هغه ډېره کامیابي حاصله کړه هغه فرقه ابو بصیره ابو میرا سے شراب صاف ہو بات ہے سزا کے پاک میں معاشرے کے زن اقام مشتاده کنا اس سے پہلے جواب کو بخار سزا کے زړه پاک سے پروا نه لري بس دا خوارج مقابله کې وو خوارج څه ویلا خوارج بدا ویلا چې کچا یو دروي ویل نو هغه کافر خوارج بدا ویلا کچا خپل یو دروي قوت هغه شه کافر خوارج دا مرجعه د ابو مقابله کې سو دوی دا ویلا زړه پاک ساته شراب څخه خو زړه د پکار نه پاک وي نه محرم د سترګې غړوا خو زړه د پکار نه سره پاک وي لکه نن سبا نن سره خارج سره زمړه سره صفا ساته نه بابا د ائمه اطهار علیهم السلام مکتب دا نه دی د ائمه اطهار علیهم السلام مکتب دا دی چې هم زړه صفا ساته پاک ساته هم ژبه پاکه ساته او هم سترګې پاکې ساته نہ تو شبِ سرا غلط بھی ہے اور نہ تو سرگو سرا غلط کیسے اور نہ تو سرا عقیدہ غلط ساتے ہم عقیدہ پکارنے سے تو پاک بھی ہم سرگو سرا پکارنے سے مشروع کیسے اور ہم شبِ سرا پکارنے سے صدقہ تو حق بیان ادھے ایمہ اطہار علیہ السلام کا وہ آگا دیندار ہے آگا صحیح دیندار ہے یہ ستا یہ حد پورے دینداری دا آبوما اما مکمل
معاشري کې د خلک شتي حتی زنه سوانان نو غوړي زمره د صفه صفه قیامت او قیامت کې زشته یم قیامت زمای یعنی مکمل طور باندې د پروردگار عالم امر ته تسلیم وي مکتب د اهل البيت اندیشان سره پیروکار غواړي چې هغه مکمل طور باندې د الله دین ته تسلیم شي د خدای دین ته تسلیم وي سنت رسول ته تسلیم وي داسې دین مو چانه حاصلولی شو چې موږ ته داسې دین ښیی شي عزیزان کچر غواړي چې داسې دیندار جوړ شي او داسې خالص دین تاته میلاو شي نو د دې دین منبع څه کومه دی هغه قرآن دی هغه رسول الله دی هغه ائمه اطهار علیهم السلام دي ځکه خو ائمه اطهار علیهم السلام وایي چې کله د مو حدیث وکسې نو د دې حدیث موازنه قرآن سره وکړه او د رسول الله احادیث او روایات سره وکړه که چېرې د مو احادیث قرآن سره مخالفت لري او د رسول الله سنت سره مخالفت لري نو دا د مو حدیث نشي کېدلی دا دې ونه باندهوله د مو حدیث او د مو روایات هغه دی چې هم قرآن سره مطابق وي او هم سنت رسول سره مطابق وي درود پاک محمد بس دوستانو اگرچه ما مطالب ذهن کے خود معذرت دارم که شما ٹائم دارید کسی که مقرر یا خطیب سکل شروعش این بات لگیگی نه معافی بارم دعا کم سے پروردگار عالم متصوعات صحیح مدرسہ اور جامع دیندار نامو کسوال امام حسین علیہ السلام نسل خال کے مختار مدینه نسکل رتلو خواص امام حسین علیہ السلام مکی تسکل راولو مدینه سکل امام حسین علیہ السلام راولیدلو خاص خلق حسین علیہ السلام میرے ساتھ ہر چوکیدار یاقات نو سر حسین کا پہلے کی شامل شرح ہے جب حسین کا پہلے کے شامل دل یاقات واری شائستگی واری ہر چوک حسینی نشی جوڑے دلے ہر چوک عاشورائی نشی جوڑے دلے ہر چوک کربلائی نشی جوڑے دلے آدھا خلق عاشورائی اور کربلائی جوڑے دلے شی آبو کے یاقات آبو کی شائستگی آبو پورا استعداد بیس حسین علیہ السلام بکا پہلے ہمراہی وکی بکا پہلے گروپ کافی حسینی نور جری آواز دا حسین علیہ السلام نن ہم دنیا کے پہنچ گئی سکون پیغام حسین مولا دے دنیا خالق کو ملکڑے دے لہذا نن ہم دا کپلا جریں گے چوکا مکوڑی کسان کے استعداد پیدا کوي لیاقت پیدا کوي شي نو د دې کاپیلې جوز جوړېدلی شي ډېر خلک ورسره د دې کاپیلې جوز جوړ شول ویل زه قیامت پورې دا د خدای وعده دی د حسین د مکتب دروازه به خلاصه وي ویل زه رسول الله د جمله ولیدې زه ان الحسین مصباح الهدى وسفینة النجاة او خلق یاد ولرو حسین چراغ هدایت اور کشتی نجات دے جب ہمیشہ تاسو لپاره هم د هدایت په یو حدیری اور هم د تاسو نجات لپاره یوه عظیمه وسیله وي چې حسین په ذریعه سره تاسو ته نجات حاصلېږي هغه څه شی دی چې حسین په ذریعه سره موږ ته نجات ملېږي هغه همدغه اشعار اسلام دغه اشعار دی حسین څوارلس سوه کاله مخکې شهید شوی دی که چېرې موږ صحیح معنو سره اشعاري جوړ شو امام خمینی سے ملا ما هر چی داریم از عاشورای حسینی داریم دانا در اینجا سبب ده بچه آقا حسین سے امام وقت مدینه نسکر هجرت کول که در من
حور زینب بی و تراغله مشرین ورور حسین که تا اجازت وی سفر کې زه هم تا سره روانېږم دیګه په دې کې زه هم تا سره سم ما هم ځان سره بوځه ما ګران ورور حسین تا ته پاته دی زه د تا دومره زیات محبت د ما زړه کې دی که چېرې دوه ورځو کې یو ورځ زه تا ونه سم ما هم د جنت وي ورور حسین ما هم دیګه په دې کې ځان سره بوځه مولا هغه معصوم امام که چېرې ورته ویلي وای زما قدرمنې خورې ته هم ما سره روانه شه آیا چاته نه شرعي طور باندې نه جرأت کیدی شوه څه د بیبي معنې جوړ شوی وای څه بیبي به نسي او نه عرفي طور باندې چا کې دا جرأت و څه د حسین خور ته ویلي وای څه بیبي ته حسین سره مسه حسین د انسانانو نفسو باندې اولویت لري حاکمیت لري که چېرې حسین چاته وایي څه ته لاړ شه دې مبارزې کې ولو شهید شې هغه باندې واجب وي ولو د هغه پلار مور خویندې وروڼه ورته وایي څه مه ځه هغه باندې واجب دی چې هغه به سي ویلې څه د هر چا نفس باندې نبي اور امام حق تصرف لري خو حسین مولا کې چېرې بیبي ته ویلي وای چې ما ګرانې خورې ته هم سره روانه شه هېڅ ممانعت نه وایي چې قباحت هم نه لرل اما حسین بیبي ته څه وویله د دنیا خلکو ته اسلام وښیلو د دنیا خلکو ته د اسلام پیغام ورسولو حسین بیبي ته وویله ما قدرمنې خورې زینب نو داسې وکړه لاړه شه خپل مېړه عبدالله جان نه هم اجازت واخله یعنی د دنیا خلکو ته وښیلو یو طرف نه نارینهو ته وښیلو زه اور نارینهو یاد ولرو چې د اسلام دا حکم دی چې کله پورې د تا اجازت نه وي پکار دی چې د تا ښځه کور نه بهر نه وځي بل طرف نه زناو ته زه اور د دنیا مسلمانې ښځو تاسو ته د اسلام دا پیغام دی چې کله پورې د تاسو د مېړونو اجازت نه وي تاسو ته دا حق حاصل نه دی چې خپل کور دروازه نه قدم بهر ما مې ویل کړی لاړه شه خپل مېړه نه اجازت واخله بیبي لاړه چې کله د عبدالله جان خپل کور ته لاړله یې څه هغه چې بیبي خاورې باندې کېناستله بیبي ځمکې باندې کېناستله لوی د بیبي راغله د بیبي مخ ته کېناستلې عبدالله د سترګې غړوي بیبي د ژاړي باره ته غاګې وکړه نو د اړیکه درملې لوی بیبي د ژاړي ورته د ویې چې عبدالله یو حاجات مثبت دی تا ته راغلي یم ورته د ویې چې بیبي څه د ویایې بیبي د ورته ویایې چې عبدالله حاجات مې دا دی چې زما ورور حسین سفر باندې روان دی دا ته پاته دی چې د زینب بیبي حسین سره سوره مینه لري عبدالله تا ته پاته دی چې زه حسین سره سوره محبت لرم سوره مینه لرم عبدالله ورور حسین په سفر باندې روان دی راغلی یم چې ما ته اجازت وکړي چې حسین سره د سفر کې لاړه شم عبدالله د ورته ویایي چې بیبي د ما څه شرایط دي بیبي د ما څه شرایط دي بیبي حیرانه شوه چې آیا عبدالله شرایط دا دی چې ما د دې سفر کې نه پرېږدي عبدالله د ورته ویایي چې بیبي د ما څه شرایط دي بیبي د ورته ویایي چې عبدالله ووایه د تا څه شرطونه دي بیبي زه دې سفر کې تا نه منع کوم دې سفر ته ضرور ته لاړه شه حسین سره لاړه شه خو یو شرط نه دا دی خپل ورور حسین ته ووایه چې دې سفر کې د یوې ورځې خرچه به ما طرف ته شي او د یوې ورځې خرچه حسین طرف ته شي بیبي ته ورته ویایي حسین دا شرط د تا نه دی حسین ته دا شرط د تا قبول نه دی بیبي دویم شرط مې دا دی چې زما دوه زامن دي او نو محمد زما د دوه زامن هم ځان سره روان کړه حسین سره یې بوځه که چېرې یو داسې وخت راشي چې حسین بېله پاته شي بیا د ما یو بچی ځان طرف نه حسین باندې صدقه کړه
और मोहब्बत बशैया अम्मा तरफ हुसैन को मिसना करता वीडियो के लिए अब्दुल्लाह पता शायद कैसे हुआ لقد أقبلون بسسان سرابوزا وعون محمد بسسان سرابوزا ويا أبدالله بشعر كسده أبدالله وتقي بيبي بشعر مدانه ستوتا إجازات دي لما تبدأ كون سحر كخليزان سرائوان كيوسا ما طرفنا إجازات دي تو پر بسم من عالم نبي بيبي وتقي أبدالله لتقول نما تهي سنان بكار نده خلیز صندوق نایو چادر خطر بیبی آولا لتبرکات صندوق تا یہ اسے لتبرکات صندوق کی خلاص کرا اگر نایو چادر بہت استا کم چادر رو آگا چادر سے زہراؤ بیلا سرگا کبھی چادر رو السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين إن حسين مزدار يفرياد ومزدون حسينا وبركاس حسينا دوستان سکل بی عبداللہ کو نرو سکی خستا یہی سفر کو نسکل ودر خوشالا ودنا ویس آل محمد ہم سلام کی دوستان شراب چشید پرا ویس بیبی زہرا بیروا بیبی آگئی Adana mahranu nazar bibi bandana o prema Hindustana ama bibi di safar kerana nashwala chadar ko madine nazar salam naslewa ama aykash Karbala ke zaliman o aga zulm kare tamar koi zulm dastana asakana Husayn haram mane hujum wajho hada apna zaliman واليوم كرنا بك سكنا كيمون وطنا ورسال من لسنا يخيو الحجار لبنيك ولو أي حجار ويا حسين